بل د نو ذوالحجه رضادو د دې فضیلت څه ده یا د دې اهمیت څه ده یا دې بری کې احادیثو کې څه خبر راغلي څه تذکره راغلي. نو د نو ذوالحجه ګوره اسې چې دا 10 ورځې دي. ابو هريره رضی الله عنه روایت کړي چې الله رب العزت ته دغه لاس ریزي چې دي د ذوالحجه پیله یعنی لاس ریزي دا دمره محبوبي دي چې که یو سړی په دې کې ایوا رجا ونسی نو هغې ته د پورا کل رجو ثواب ملویږي یعنی یعدل صیام کل یوم بصیام السنة او دغه رنګې وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر. که یو سړی 20 شپې په دې کې عبادت وکړي نو هغې قیام دې ته دومره اجر ملویږي لکه لیلة القدر چې ملویږي. نو دې وجه نه دا لاس ریزې هسې اهمیت دي. خو دې کې خاص دا 9 ذوالحجه چې دو یوم عرفه چې دو د دې رجال لر دایمه رجا نیون د دې باره کې احادیثو کې ډېر فضیلت راغلی ده او یو حدیث کرسی چې نبی علیه الصلاة والسلام دې باره کې وفرمایل چې صیام یوم عرفة انی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. چې بی کوم سړی چې د یوم عرفه یعنی د 9 ذوالحجه رجا ونسی نو الله نه مو دا امید ده ګمان مې ده چې الله پاک به د هغې د دې کول چې پیله کوم کول تر شوی ده د دې ګناهونه به یې ته معاف کړي او سره د مخکې چې کوم کول تیریږي بعد کې روان ده د دې ګناهونه به هم معاف کړي. نو دې باندې ګوره د 2 کولو ګناهونه معاف کېږي دومره د دې اهمیت ته یو ځکه چې ولې ته خو حجیون وي که هغه د حج خاص رکن وکړي ادا کړي نو موږ خو دالته حجیونو ته خو الله پاکه غیر نصیب کړي موږ ته خو دالته دا نه وي بیا دالته موږ ته رجا نیون دي چې موږ دا رجا ونسو نو هغې بیا اجرونه میلاو شي. بهرحال خو دې کې دا خبره نوټ کړئ چې دلته کې چې د کوم ګناهونو یا د پیله کول یا د بعد کې کول والا خبره دو دا د ګناه کبیره خبره نه دو دا د ګناه صغیره خبره دو چې صغیره ګناه چې دی چې الله ان یکفر سنة التي قبله نو چې د پیله کول والا یو وړوکی ګناه چې دی په دې باندې معاف کېږي او بعد کې کول وړوکی ګناه معاف کېږي او ستر کبیره ګناه چې دی هغې دپاره توبه شرط و نه چې توبه دې نه وي وبسلی هغه نه معاف کېږي. بهرحال دا هم یو غوټه خبره ده چې انسان وړوکي ګناهونه په معاف کېږي نو د دې اهتمام لازمي وکړي او ضروري وکړي دا خامخا ونسئ او ځکه چې هسې هم ریز وي وا تېرېږي کې به سړی رجا ونسي بیا کوم مري نو بهرحال اجرونه به ډېر شي. الله رب العزت ته به دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.